أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. سورة الأنبياء بحث نمبر آیات. په دې بحث نمبر کې د سليمان عليه السلام باندې کوم احسانات الله تعالی کړی دا غي اخرنۍ جمله ذکر کیږي، اخرنۍ نعم. الله تعالی او من الشیاطین او د شیطانانو نه من حسوکو یغوسون له چې لامبو به وهله د سليمان عليه السلام لپاره او بوکه په پکې د لامبو به وهله د بونه منځ نه به د یخ نه به جواهرات سوناګان راوستلې ويعملون عملا دون ذلك او دوی به عمل کا او یو عمل بل چې هغه بغیر د دین نه دی، دوی به کاوه یو عمل چې هغه بغیر د دین نه دی، د لامبون علاوه نور کارونه هم کول چې په نور ځګونو کې تیر شوی د غټ غټ کټوي به جوړولې، حوضونه به جوړول، آبادی به جوړول، بیت المقدس چې په دوی باندې جوړ کړی دی، نور کارونه به ورله هم کول. وكنا لهم حافظين امم دوی د پاره حفاظت کوونکی، دوی حفاظت الله تعالی هم په خپل معنی کوونکی نگهبانی من کول. دې ځکه کې د شیطانانو ذکر دی، اگر چې ټول پیریان مسخر او تمام مخلوقات چې کوم دین د انسانان پیریان تر دې حد پورې هوا او مرغان هم مسخر د سليمان عليه السلام. نو دې ځکه کې ومن الشیاطین وایو د پیریانو ذکر ونه چې په کار دا وجه بده مزه باندې پیریانو ټکی اصطلاح استعمال شوی وي چې پیریان چې ونه لامبو به وهله سليمان عليه السلام لپاره. د دې وجه دا چې دا کم پیریانو کې چې کوم مسلمانانی هغه مسلمانان په خپل مرزي باندې لګیا او سليمان عليه السلام در به خدمت کا او دا خدمت تابعداري به ځان باندې فرض ګڼل ځکه پیغمبر. لیکن شیطانان د سينو شیطانان په خپل مرزي دا کار نه کاو، دا الله تعالی مستخر کړو سليمان عليه السلام په دې باندې مسلط کړو او دوی بخبل دی خوشاله به د کار باندې نو خو بس مجبوری و. نو شیطانان د سليمان عليه السلام د پر الله تعالی تابع کړل غیر اختیاري تور باندې. سليمان عليه السلام د پاره په بوګي به لامبوګانې وهلي، سوناګانې، جواهرات، قیمتي سيزونه به راایستل، نور کارونه به کول او دا د دې مجبوری و. الله تعالی موږ د دې لپاره په خپل معنی محافظین حفاظت کوونکي او نگهبانی کوونکي، یعنی دا موږ مجبور کړو دې ته کني شیطانانو سليمان عليه السلام د لپاره کار نه کاوه. ام دغه وجه چې کله سليمان عليه السلام په دې بیت المقدس باندې ولګول جوړولو لپاره او سليمان عليه السلام عمر پوره شو، په خپل باندې امسای لګولې وزانې ته ولاړو، نگرانی کوله د کار او سای ورکو. شیطانان ته پته نه وجدا ژوندې دی کده ژوندې نه خو نه ولاړو د خیال دا وګره ژوندې دی لګیاو کار یې کاو تر دې دا پورې بیت المقدس تعمیر پوره شو، نظم کې وینه چې ونه غره پورته شو، امسای وخړل او سليمان عليه السلام را پریوت. هغه نه بعد شیطانان ته پته ولګېدل چې دا موږ د مکه پته لګېدلې وي چې دا ژوندې نه دی، موږ دومره کار نه کاو. دا غي نه معلومي کې دا شیطانان په دې کار خوشاله نه وو، مجبور وو. دا ټول احسانات الله تعالی په سليمان عليه السلام باندې کړیو. و ایوب او ایوب عليه السلام دې ځکه نه خو د ایوب عليه السلام ذکر د ایوب عليه السلام باندې څومره درانه امتحانات راغلي، په دغه ټول امتحاناتو کې صبر کړی دی، به دغه نه بعد دعا وغوښتله، دعا الله تعالی قبول کړې ده. نو د امت لپاره تعلیم دی چې بدین په لار کې بدوي باندې امتحانونه خامخ راځي. او نبی عليه السلام حدیث مبارک هم دسي دی چې په ټولو نه زیات مصیبتونه مشکلات د انبیاء تیر شوي دي، ثم الامثل في الامثل، بیا څوک پیغمبران د څومره نږدې دي باغې باندې به تیریږي. یو بل حدیث کې دی چې په عام انسانانو باندې امتحانونه د هغوی د ایمان مطابق چې ایمان څومره قوي دومره په امتحان درون راځي او هغه درون امتحان کې د کامیابی کې هغه لوی درجه حاصلوي، او چې څومره ایمان کمزوري دومره امتحان هغه باندې کمزوري راځي. په دغه حواله سره ایوب علیه السلام باندې هم یو درون امتحان راغی. اذ نادى په هغه وخت چې आवाज یې وکړ رب خپل رب، یعنی دعا یې وکړه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، چې قنمت صدر دې ماته تکلیف او تر ډېر مهربان د مهربانو نه یې، ډېر مهرباني کوونکی، یعنی زما دعا قبول کړي، زما تکلیف لري کی. ایوب علیه السلام باندې څه تکلیف وو، څومره زمانه یې صبر کړو. او دلته کې چې کوم الفاظ دي د اصل کې د دعا الفاظ دي، د شکوې او د ګیلې الفاظ نه دي، ځکه الله تعالی په خپل باندې ذکر کوي چې دا
د صبر کوونکو نه وو کل من الصابرین ټول صبر کوونکو خلکو نه وو او دې الله تعالی په صبر کې ولوي مقام ورکړو قرآن دومره ذکر کړی دی چې په ده باندې امتحان راغلی او بیا د الله تعالی د سوال وکړه الله تعالی د امتحان لري د اهل عیال چې کومونه هغه دنه غیب شیو او د هغې نه بیل وو بیا ورته الله تعالی هغه بیرته ورکړه دومره د قرآن الفاظ دي دومره ظاهري مطلب دي لیکن دا خبره چې بیماری څه بیماری وه نو مشهوره دا ده چې د جذام بیماری غونته کې بیماری وه چې عام به ټول بدن باندې به راخورېدله او ټول وجود به یې متاثره کاو تر دې حده پورې د ژبې نه او د زړه نه علاوه چې دا یې بهار ذکر اذکار به کوو په زړه سره په ژبې سره نو ټول بدن یې بیمار و متاثر و د دې نه اخوا قرآن او حدیث څه نه دي ویلي چې باقي د بیمارۍ نور علامات څه اگر چې په دې کې اسرائیلیات ډېر زیات مشهور دی چې په دې کې چینجي شوي وو بیا هغه چینجي په دې یو زخم نه راغېسته بل زخم ته بیا اچاو چې په دې کې د الله تعالی زما باندې بدن کې ساری زخم مقرر کړی دی دا اسرائیلیات دي د دې قرآن او حدیثو کې صراحتا ثبوت نشته لیکن دومره معلومه ده چې دا خبره دروغ معلومیږي ځکه چې د انبیا وجود چې کوم دی هېڅ قسم حیوانات یې خوړی نشي هېڅ قسم ژوندی سره یې خوړی نشي که ده ژوندی وي که دی وفات شوی د وجود څه شی خوړی نشي نو معلومیږي دا چې په دې کې چینجي نه کېږي چینجی نه خوري دا خبر اصلي ده بیا د اولاد خبره ده د روس سره روانه ده چې الله تعالی ورته اهل هم بېرته ورکړو او د ده چې کوم خاندان او د هغې په شان ده کې نور هم ورته ورکړو اوس خاندان یې چېرته و چېرته غیب شوی و د هغې په شان نور د څنګه میلاو شو دې کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول دا دی چې په دغه زمانه کې د ایوب علیه السلام تقریبا 7 بچي و هغه هم وفات شو چې کله دې بیمار شو بچي هم وفات شو زنانه ژوندۍ وه او هغه موجوده وه لیا نوم یې د یوسف علیه السلام لور ده یا نسۍ ده هغه به نو دغه دوران کې د کم خاندان چې کم خلک چې خپلوان چې ایوب علیه السلام د خپل کور نه ویوړ په شړه کې لوی لرې بیابان کې کېښودو چې بیماري چاته منتقل نه شي او څوک به خواله نه ورتلل چې د بیماري چاته پورې نه شي کومه زنانه چې هغه به خدمت راتله حال به معلوموو ځکه چې هغې په دې باندې دا یقین یې و چې د الله تعالی امتحان دی د الله پیغمبر دی خدمت به یې کاو عام خلک به ورته نه ورته چې کله دا امتحان پوره شو نو الله تعالی څنګه ایوب علیه السلام ته صحت ورکړ دغه شان ته کې هغه مړه بچي ورله بېرته راژوندي کړه کم چې هغه 7 بچي او د دې نه علاوه ورته بیا نور اولاد هم ورکړل هغې په شان هغې قمره مقدار یې ولې نور هم ورکړل در عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول دی عام مفسرینو رایې دا ده چې داسې نه ده بلکې دغه اولاد د ده نه غیب شي ژوندي وو خو د ده نه ورک دی نشي پیدا کولی چې کله د ده الله تعالی صحت ورکړه نو هغه کسان بېرته را پیدا شو دی بیا موند او بیا د هغه اولاد نه یې نور بچي وشو د ده په خپله باندې ونه شو لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول زیات راجح معلومیږي له ډېرو وجوهاتو نه یو دا ده چې دې باره کې نبي علیه السلام ته دعاګانې کړې وي چې الله تعالی دله علم ورکړي دعاګانې ورته د علم کړې وي او دویم دا و چې د باره کې نبي علیه السلام به ویل چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه علم داسې دی چې کومه خبره تاسو ته بیانوي نو بس هغه کلکه راونیسئ د کومې نه چې منې کوي نو بس د هغې نه ځان بچ کړئ دا علم ماته معلوم دی دغه تاییداتو نه معلومیږي دا چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول قوي او مضبوط قول دی په نسبت د نور مفسرینو باندې تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې دا قول د قرآن د ظاهر سره هم زیات سمون خوري یعنی امام قرطبي هم تایید کړی دی نو الله تعالی وایي و ایوب او ایوب علیه السلام اذ نادى په هغه وخت چې اواز یې وکړو رب خپل رب انی مسنی الضر چې یقینا رسېدلی دی ما ته تکلیف د بیمارۍ وانت ارحم الراحمین انت ډېر مهربانه د مهربانو نه یې فاستجبنا له نو من قبول کړی د لپاره دغه دعا یې کړې وه فکشفنا نو موږ لرې کړو ما هغه څه بیهي چې په ده باندې وو من زور نه تکلیف نه کومه بیماري چې هغه ختمه شوه او روایاتو کې دا هم دی چې ایوب علیه السلام ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې وښودل چې د ته کوم ځګین کې پروت دغه ځګین په پونده باندې ځمکه ووهه ایوب علیه السلام چې کله ځمکه په پونده باندې ووهل د هغې نه اوبه راووتې ویل اوس په دغه اوبو باندې ولامه اوبو باندې چې ولم بل مکمل صحت ته میلاو شو تفسیر معنی په قرآن د مختلفو مفسرینو په حواله سره دام لیکلی دي چې کله دا مکمل صحت برابر شي او زه د کېناست الله تعالی ورله جنتی لباس راولېږو فرشتې په ذریعه باندې هغې واغوست او د بدن ټول یختې ختم شي په هر ځګین باندې چې کوم د سر او ګیره په دغه باندې یخته بېرته را شروع شو تازه را شروع شو په دغه دوران کې
جنتی کپڑے اغوستې یو ځای کې ناستو چې په دې کې زنانه رااله نو د زنانه د ایوب علیه السلام بیا په دې حال کې نه پیژاند د ایوب علیه السلام نه تاسو کې چې په دې ځکه کې یو مریض سړی و ته خو ونري د چې په کوم طرف باندې لاړو که زناور وکړو که څه شو نو هغه ورته ویل خو زه یم ایوب علیه السلام زنانه ورته ویل چې ګوره ټوکې مه کوه زه صحیح تپوس کوم نو ده ورته ویل چې نه بیخي زه یم بیا اوس خپل تعارف وکړه چې بس الله تعالی ماله صحت راکړه او زه هغه شانته کې اوس نه یم زه ټیک شوی د هغې نه وروسته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حواله باندې چې دغه قول دی چې هغه بچي چې کوم وفات شي هغه الله تعالی بېرته راژوندي کړه وآتیناه من ورکړه دته اهله اهل د هغه چې کوم بچي ورک یا وفات شي ومثلهم او د هغې په شانته کې معهم نور د دوی سره یعنی هغه اولاد یې بېرته را پیدا شو د هغې په شانته هغه مقدار باندې نور هم را پیدا شو او دغه دوه اقوال پکې موږ وړاندې وویل چې یا دا ده چې دغه وفات شوي بېرته را ژوندي شو او الله تعالی ول نور بچي هم ورکړه یا دا ده چې دغه را ژوندي شوي نه دي بلکې الله تعالی دغه زنانه له نور اولاد ورکړه په دغه مقدار باندې او د هغه اولاد نه یې دغه عمره بچي بیا نور وشو یعنی نصیب پیدا شو دې ځکه د قرآن او د حدیث صراحت نشته په دې باره کې چې کوم یو قول صحیح دی خو عبدالله بن مسعود قول د ډېرو علاماتو نه مضبوط معلومیږي چې ممکن دغه زیات صحیح اگر چې د په واقعاتو کې د ایوب علیه السلام په واقع کې اسرائیلیات ډېر زیات مشهور دي چې اکثریت پکې قابل اعتماد صریب د دیم نه دروغ دي کومه حد پورې چې مفسرینو دغه اقوالو باندې اعتماد کړی دی هم دغه ځای پورې دي دې نه خو نور رایګانې او اقوال د هغوی قابل اعتماد نه دي الله تعالی وایي رحمتا من عندنا دغه رحمت زمونږ نه طرف نه والذکر او دا نصیحت للعابدین د پاره بندیانو